بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، څنګه حال د طبیعت مخه د ټیک ټاک کې ناسیو چرته یو دوست دکان دی د زبی خان دکان دی کنه، قالین دکان دی، ډېر ښکلی لوک نما. چلو یار موږ د زموږ ډېر ملګرو سره چې دی، خاص کر زما د ګران وطن پاڼې ملګري چې دي د هغوی سره ډېر رجوع شو، زما ملاقات نه دی شوی. بیا صاحب رحمان هم راغلی، نو دی خپله ګډېږي، په خپل انداز ګډېږي، زه په خپل انداز ګډېږم، هغه په خپل انداز ګډېږي. صاحب رحمان مومند دی، نو دی ګډېږي، مونږ خو خبرې کوو، دی ګډېدل کوي. هغه چې دی ګډېدل مې ویلي دي یار، نه 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 ګډېدل مې ویلي، ګډېدل نه ګډېدل، دی ګډېږي، ما ګډېدل ویلي دي که نه. نو صاحب رحمان زموږ ډېر ښه ملګری دی، ډېر ښه دوست مو دی. بیا چې دی په چې کوم د هغوی خدمت یې مړه تړې ده هسې د خلکو دپاره، هغه کې هم دی چې دی هر وخت چې دی مونږ یې ګورو، چېرته څه ستونزه راشي نو په هغه کې دی زمونږ په هر وخت کې مه کوه څه کې کیمرامین چې دی خوځوه مه که نه، ګوره که دا وخوځو خو کار به خراب شي. نو صاحب رحمان مونږ خو چې دی څنګه شکر د الله طبیعت ښه دی؟ ډېر بالکل خیر. نو خپله خیر ښېګړه خو ته کې ما ته خدا په دې کې خو مونږ ګورو چې ته لګیا یې، ته هم لګیا یې، مونږ هم لګیا یو، ستا بچي هم ستا په نقش قدم باندې روان دي. مونږ په دې علاقه کې چې کوم دا خلک ګورو که نه، اکثر داسې خلک ګورو چې دلته زیاتر خلک هغوی چې کوم لاوارثه خلک ډېر دي، دوی دپاره څه کول پکار دي؟ د دې دپاره بس یو اداره د حکومت وي، هغه ادارې له فعالېدل پکار دي چې هغه اداره فعال شي او د دې لاوارثه خلکو دغه وکړي، څه مخنیوی وکړي. او که نو ما په سټیشن کې پروګرام کوو نو ډېر خلک داسې وي، نو ډېر خلک اوس موږ له دومره دغه نشته دی چې موږ په خپله یو اداره، یو ویلفیر، یو ټرسټ کوم ته جوړ کړی وي، دې خلکو له هم یو که نور څه نه وی، یا د روټۍ یا د بسترې یا د رهایش کم از کم دومره بندوبست وکړی وی چې زیات نشو کولی. صحیح، دا خبره بالکل صحیح ده. اصل خبره دا ده چې د په دې ځای کې ما پروګرام ولې وکړو، او قلعه کې یتیم خانه شته نه، نور خلک هم شته. نرم دل والی بات کرو، سخت دل والی بات خبر مت کرو. نو دا اس کا بعد اگر مہنگائی آتا ہے تو خود ادھر سے لاؤ کا نا، ادھر سے پھر ادھر سے مہنگائی کو کیوں لاتا ہے جب باہر سے آتا ہے مہنگائی. وہ اردو پشتو سے سنی ہے نا آپ نے، هغه اردو پښتو دی اوریدلی، هغه یو کس انټرویو کړی ده په مردان کې، بهرحال اوس مو هغه سره ځکه دا خبره کوم ملګرو، دا خبره ده چې په دې کې زولې دی، په دې دکان کې زولې دا سدی سره لایو شوم. وجه دا ده چې لایو ځکه شوم چې یو خو دلته قالینونه پراته دي، بیا مخکې موسم یخ را روان دی، د دې سره کمبل هم دي، ګرمې کمبل هم دي. دا چې دی په سټیشن روډ کې دکان دی او دی چې دی ښه ښکلي قالینونه، کارپېټونه او ورسره چې دی ډېر ښه ګرمې کمبلې هغه ډېر په ښه نرخ باندې ورکوي. بیا پښتون سره ډېر رعایت کوي، د پښتنو سره ډېر رعایت کوي. او بله د دې سره زه دوی ته دا خبره کوم، ستاسو په توسط باندې دا زما رونه چې دي دوی ته دا خبره کوو چې مونږ د چیلم چې راشي که نه، دا د محرم چیلم ختم، نو زیاتو خلکو دا ما ته چې دی ریکویسټ دی د ځوانانو هلکانو چې یاره مونږ له پکار ده چې مونږ د پښتنو د کلتور پروګرام وکړو که نه، رس ورته جوړه کړو. په کراچي کېږي، په نورو ځایونو کې کېږي، نو حیدرآباد کې هم د کلتور رس پکار ده. نو ما وایي چې بس بالکل به کوو. دی خو په دې محرم کې کول، ما ورته دا مه کوئ که نه، دا سیندیان خفه کېږي چې په دې ورځو کې مونږ چې دی ناچ ګانا یا کوم اتڼ کوو که نه، دی خو ورته ناچ ګانا وایي، زموږ پښتو کې ورته اتڼ وایي که نه، درون لفظ خدا دی که نه. نو که هغه ټنګ ټکور کوو، اتڼ کوو، نو بیا به دا خلک خفه کېږي، وایي مونږ ماتم کوو، دوی ټنګ ټکور کوي که نه. نو اوس په دې کې مونږ ستا به هم راشې، راځه شریک شه را سره، زبي سره به هم خبرې کوو، تا سره به هم خبرې کوو. نو په دې کې مونږ دا ده چې یو خو ټنګ ټکور کول غواړو، دا دی راغی زموږ سره چې دی غولې غوندې په دې خبره باندې به خبر وکړي. نو اول به خپل تعارف وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ښه خبره پیاز خان، لاول خو ستاسو شکریه چې بغیر پیسو زموږ انټروډکشن وکړ او زموږ دغه کې ډېره مننه. بیا ستاسو توسط نه تمام د لرو بر پښتنو ته زموږ طرف ډېر سلامونه. وعلیکم السلام. او یوه بهترینه خبره چې تا کومه وکوله چې د پښتون د کلتور باره کې دا یو ډېر ښه اقدام دی، خو نه د محرم په ورځو کې. محرم صرف د شیعګانو یا د سندیانو لپاره نه دی هغه کې، بلکې ټول مسلمانانو لپاره د غم دغه ورځ تر دې حده پورې که د انسان په سترګو کې اوښکې نه راځي، نو هغه د خپلو سترګو کې مرچکې یا داسې شی ولګي چې هغه د سترګو نه اوښکې راسي، نو هغه په هغې غم د حضرت حسین په شهادت په هغې باندې موږ ټول یو مسلمانان ټول په هغې باندې هغه یو. نو که دا شی اپشن هغه دا خبره چا کړې چې د محرم په ورځو کې خیر دا شی غلط ده، خو کول ضرور پکار دي. داسې یو ورځ حیدرآباد کې وروره زه په خپله به لحاظ خود
په هر رنګ هغه ته تیار یم، که هغه کې مالی خرچه راځي، که هغه کې د انسانانو د ملګرو د پښتنو راجمع کولی، نو زه په خپله فیاض خان په دې شي کې تا سره بالکل په هر څه کې همکار یم. دا خو ما دلته پروګرام د دې وجې مې کړی سیال احمد صاحب په خیر علي ډاکټر صاحب هرکله راشي او نورو ملګرو ما سره لږ موبایل لرې دی، نو ما ته چې دی ستاسو میسیج نه ښکاري. سلامونه لالا ډېر ښه نه ده که نږدې شو بیا چې دی زمونږ دا مطلب زیبي پکې کټ کېږي که نه مونږ وایو چې خیر د لرې دي وي. دا صاحب رحمان چې دی کنجوسه سړی دی، خپل نیټ نه چلی که نه دی خپل نیټ وچلی نو د په موبایل کې هم را روان دی، دا لایو ویډیو را روانه ده، نو مونږ به د هغې نه کمنټس هم ګورو، ملګرو ته به هم هرکلی وایو. نه خبره خو دې بالکل کړله صحیح خبره، او زه هم د دوی ورور دا خبره لږه مخکې کوم پسې به چې زمونږ لایق څه قسم لا تعاون پکارو، نو ان شاء الله تعالی د پښتون دپاره زمونږ سر قربان و مالی او جاني هر قسم دغه تعاون ته مونږ تیار یو په دې کې چې کله دې کاوه بس مونږ ته به یو ورځ 2-3 ټیم مخکې راکړي چې به دې پلانې ورځ ته مونږ دا پروګرام کوو ان شاء الله تعالی چې څه قسم خدمت زمونږ هغه به سره کوو. بالکل دا خبره تاسو شریکه باندې تاسو په مسک دلته خبره کوله زیبي په دکان کې دا د قالینونو او د ښکلي کمبلونو ګرمو کمبلونو په دکان کې دا خبره کولو مقصد زما دا دی چې دا هم زمونږ د کلتور یو حصه ده که نه، دا قالین چې دی او دا کم کمبل خو خیر زمونږ د کلتور سره هم شریک دي. کمبل هم مونږ خلک پښتانه ډېر زیات استعمالو، خیر دا به خپله لرې شي. کمبل هم ډېر زیات استعمالو او کارپیټ او قالین زمونږ په د بیټک کې زمونږ په کمره کې دا ضروري وي. چونکې پښتون اکثر د یخ علاقو نه تعلق ساتي، نو خامخا اولین ترجیح د هغې د کمبل او قالین لپاره او بیا د پښتنو چې کوم هغه روایات دي د لاندې ناستې لپاره اوس تقریبا دا صرف پنجاب او په سند کې هم راخور شوی. که تاسې وګورئ په دې ټولو کې د ناستې تړې مړې په هغې کې بالښتونه او قالین سیسټم، حالانکې دا خلک په کټونو په کرسو کې پکې ناستل، او اوس دا بل دا د نبي او سنت هم دا بل په دې نه علاوه په ډاکټري لحاظ باندې هم جراثیم چې کوم دي هغه د ځمکې نه په 4 فوټه بلندۍ کې وي. جراثیم چې کوم دي هغه د ځمکې نه په 4 فوټه بلندۍ کې وي. موږ په ټیبل باندې کې نو په هغه کله ساس اخلو یا اخلو یا خوراک کوو، نو په هغه دوران کې جراثیم مطلب زموږ خوراک راتلی شي او په ځمکه باندې ناست باندې چې موږ د هغې شي نه هم بچ کېږو. دا زبردست خبره وکړه یار، دا خو زموږ نالج کې اضافه وکړه. دا خو تا چې دی یو میډیکل والا سیال صاحب د میډیکل والا خبره وکړه، ډېره زبردسته خبره وکړه. نو اوس په دې کې خو مونږ تیار یو که نه، تاسو تیار یې که نه مشران کشران هم؟ بالکل ان شاء الله تعالی ما ورته ویل که نه چې څه قسم له تعاون پکارو ان شاء الله کوو به بالکل. نو تا خو دا چې دلته زیبي دی خو لږ نږدې شه که نه یار، نو ته راته دا وایه چې دی دا خو زیب مطلب زیب خو ښکلي ته وایي که نه، زیبا زبیح الله چې اسماعیل علیه السلام ته چې الله تعالی اسماعیل علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی چې کله کېده نو د الله تعالی په لار کې ذبح کېده، نو هغه ته بیا ذبیح الله لقب ورکړی شو. د الله په لار کې اوس ماډرن دور خلک د نومونه کاږه واږه کړي د هغه دپاره د نوم ذبیح الله دی. ځکه د چې ذبیح الله د پوره نوم دی که نه. ذبیح الله ته راته ووایه که نه چې دا تاسو چې کوم خلک راځي زموږ خپل پښتانه راځي که نه، د هغې سره رعایت میعت کوي که نه. دا خو ما کلاو کړی د پښتنو ورونو لپاره ده او خاص کر د پښتنو لپاره چې بل ځای لاړ نه شي. انشاءالله هر څه به دلته ښه په رعایت ورته میلاویږي. او بل تا چې دا کوم اقدام روان کړی دا خو صرف زما او ستا نه ده، د ټولو پښتنو دپاره ده او په دې کې د ټولو پښتنو پیدا ده او انشاءالله چې هر څنګه من تړلی موږ به دې شي له تیار یو. بالکل به تیار یو. بس دا خو ګورې که نه دا زمونږ سره چې دی 1 2 3 سټیپ او زه خو 4م سټیپ یم 4م نمبر باندې 5م اخوا ولاړ دی کیمرې شاته هغه مالته نه لاسونه خوځوي چې زم پکې یم که نه زم در سره یم. نو انشاءالله دا به موږ چې دی داسې کار به کوو چې انشاءالله په حیدرآباد کې به یو ښکلی غوندې رز مانځو او ښکلی غوندې پروګرام به جوړو چې زموږ د پښتنو چې کوم کلتور دی کوم ثقافت دی د هغې نښې زموږ سره وي، واسکټ وي، شمله وي، خولۍ وي په سر باندې، نور داسې چې کم دغه دي دا ناسته چې دی کوشش به مو دی چې ناسته هم داسې وکړو او چې کوم داسې زموږ کم ثقافتي خبرې په هغې کې موږ هغه کارونه وکړو. څه کول پکار دي په دې رز باندې؟ فیاض به صرف په لونګۍ په سر کولو باندې په واسکټ اغوستلو باندې یا په قالین باندې ناستې باندې په انسان کې پښتونولي نه راځي. دا خو خیر روایات دي. اصلي پښتونولي چې کومه ده پکار ده هغه موږ په ځان کې را پیدا کړو چې کوم زموږ د پلرونو نیکونو عملونو چې میلمه عزت کول، ښه اخلاق کول، پړوس تنګول نه، د خپل پړوسي خیال ساتل، چار چاپیره کوم خلک تا سره اوسېږي د هغو خیال ساتل، هر لحاظ سره د هغې دا ګل. او د هغې نه علاوه یو شی بل زه ما په ذهن کې ډېر زیات هغه کېږي اکثر زه وینم سړي نن سبا دومره دردونه
دومره دردونه د پښتنو په زړه کې دي چې زه تا ته وایم که هر یو وګورې نو په زړونو کې داغونه جوړ شوي دي. ځکه د باچا خان قول دی چې کوم انسانان سیاست نه کوي یا سیاست ته نه راځي او مرکو هغه نه کوي نو هغوی به بیا جنازې اوچتوي. لکه نن سبا چې کوم د پښتنو حالت روان دی په لر و بر کې په هر رنګه ضلالت کې که چېرته بیا موږ د هغې باره کې خبره کوو چې یاره زه د خپل حق غوښتنه کومه چې باید زما کم حقوق دي او ما ته کم راکول پکار دي نو بیا زه انتها پسنده زه دهشتګرده زه قوم پرسته د دنیا هر رنګه تورونو کې مطلب موږ بیا ستایل کیږو. نو تر اوسه پورې په ټول عمر باندې که چا ثابته کړه چې پښتون دهشتګرده ثابته شوی ده نو باید زه یو ډېر ادنا انسان خپل ځان لپاره خپل تحفظ لپاره جنګ جدل کوي په خپل منځ کې د هغوی جګړې هم کېږي کشالې هم کېږي خو هغه د بل دپاره نقصان د بل دپاره نقصان دی په ټول عمر باندې هغې دغه نه خوښ کړی. بلکل حقیقت خبره ده. او اصل یو خبره بله ده خو ډېر طویل ټاپک دی په دې باندې خو ډېره غټه خبره بحث کېدی شي او بیا به انشاءالله کینو خبرې به هم کوو په دې باندې. خو زه سره دا وایم چې اوس زمونږ په دې سوشل میډیا باندې یو کیسه روانه ده چې زمونږ خلک راپاسي هغه که د لري او که د بري پښتون دی پښتون ته په پښتو کې کنځله کوي دا طریقه ښه ده بې انتها غلطه ده. یقین په خدای وکړه دا خبره خو ما ته یاده کې اوس راوستله چې کله وګورم زما فیسبوک چلول یا نیټ چلول د دې د وجې نه زړه نه غواړي چې هر زه موبایل راواخلم هرته چېرته نه چې په یوټیوب باندې بیا د دې دلګانو زه به ورته وایم چې حالانکه کنځل کول ډېر بېغیرته کار ده خو زه به دا ورته وایم چې د لر دي که د بر دي ای پښتنو تاسې په کومه ژبه کې کنځلې کوئ ما خو چېرته ولې سپکوالی کوئ هغه درنې میندې خویندې چې ستاسو په کورونو په عزت باندې ناستې دي تاسو په دې سپکو خولو باندې ولې تاسو ته شرم نه درځي تاسو ته حیا نه درځي زه نومونه نه اخلم هغه کسان څه دي چې ناست په بار ملکونو کې دي څوک په یورپ کې ناست دي څوک په سعودي کې ناست دي څوک چېرته ناست دي تاسو راشئ د غمونه خو وګورئ راشئ د پښتنو حالات خو وګورئ دې تکلیفونه خو وګورئ که نه او که تاسو چېرته هم د خپل وطن نه ورک یئ هم د غریبیو د نستۍ د وجې ورک یئ ته د مستۍ نه یورپ ته نه یې تللی که ته هلته لګیا ځان د سکرین بدماش جوړ کړی دی که د لر دی که د بر دی که هر څوک دی هغې خپل خو معلوم دی د سره دي نه د انسان زامن له سره نه دي ته څنګه کوې یاره څنګه چا ته کنځل په خولې باندې راځي څنګه بد را دی بیا ولې پارسیبان هلته په تماشه کې دی پنجابی دلته په تماشه کې دی تاسو په خپلو کې ولیدلي یې لا اول خو سوچ وکړئ چې موږ څوک یو د چا زامن یو بنیادي طور څوک ته هم پښتو کې خبرې کوې زه هم پښتو کې خبرې کوم ته هم مسلمان یې زه هم مسلمان یم ته هم مسلمان یې زه هم مسلمان یم څه وشو که د ډیورنډ په لینه باندې د انګریزانو چې کوم د دنیا خلک کېدای شي چاته معلوم وي په 1892 کې 1892 کې ډیورنډ یو انګریز و چې د ګندمک په مقام باندې د امیر عبدالرحمن په هغه وخت کې د افغان امیر و د هغې سره دا معاهده وکړله چې د 100 کلونو لپاره دا خاوره ورکړله نو په دې باندې خو موږ جدا نه شولو چې جرمنیان خپل دیوالونه ماتوي کله به داسې وخت راشي دا دیوال به مات چې بیا به موږ یو یو نو د دې کنځلو نه د دې نفرتونو نه جوړېږي څه دنیا ته ښه امیج ښکاره کوي دنیا دا مه چې پښتانه صرف کنځلې زده دي وایي پښتانه هر څه کولی چې الله تعالی چې پښتون کې کوم ټیلنټ اچولی ده شاید په بل قوم کې اچولی خو کاش بدبختانه چې موږ په هر وخت کې په تیارو کې ساتل شوي د ټول دا یو ډېر غټ بیا دا یو ځل بیا وایم لا اول به ریکویسټ ورته وکړم لاس به ورته جوړه کړم زارۍ ورته کوم منت ورکړم که د لر دی که د بر دی خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ د قرآن واسطه درته د رسول واسطه د الله د رسول واسطه درته دا کنځل یو بل ته مه کوئ دا بد رد مه کوئ په دې کې نفرتونه پیدا کېږي خدای شته په دې کې نفرتونه پیدا کېږي په دې کې مینه نه اخېږي تاسو به خپلې خولې په یوه په یاز بایي په یوه کنځله باندې تا ته معلومات کې نه په یوه کنځله باندې 800 نیکیانې د انسان تباه کېږي په یوه نیکیانې یوه کنځله 800 نیکیانې ختمېږي نو تاسو په یو لایو پروګرام کې څومره کنځلې کوئ خو زه درته دا یوه خبره کومه که یو سړی وایي چې ما خو کنځلې نه کول پلانکې یار ته پروګرام کې تا ته به څوک کنځلې وکړي ته ښې تا تر اوسه به چا کنځلې کړې بیاز وایي څومره وخت کېږي پروګرامونه کوي ته غلطه خبره نه کوې تا ته ولې څوک کنځلې کوي نو چې ته غلطه خبره کوې ګور که ته چا کور ته کاڼې ولې نو د هغه طرف نه ګلونه نه راځي خامخا به 2 کاڼې راځي د هغه طرف نه نو ما ته خدا سره لګي چې ډیر خمار درته ډیر خبر دې پزړه کې ډکه دا چې دومره کلاو شه ډیر ځای نو زرته دا وایم چې خامخا زرته به زه بیان چې یقینو که زما اکثر وګورم دي کې زه هغه زکای او د سونو ذوالفقار زکای که څوک دی هغه والا زه هغه پر قصدن دا هغه ګورم حالانکه هغه ډیر بدتمیز هغه کوي هغه کې خلک سپکاوي را سپکاوي کوي خو بهرحال هغه ټیم پاس وي زه چرته چې وګورم یاره بیا مې نوم په خولې راځي زیشان یو هلک دی په سعودي عرب کې او د هغې نه علاوه اخواته نوم که نه راځي راته خو چې بس بهرحال نو هغه خو حد پار که کنځلې خو نور هم کوي
ماما په نامه دی یو مشرشان دی کنځلې خو نورم کې خو ده حد پار که لاول خو زه تا دوم چې ټیک ته پښتون هر پښتون ولې نفرت خوري یار هر پښتون بیا څوک یې ته څوک یې زه څوک یم صحیح خبره بس خبره تمام پښتانه افغانان نه دي بالکل خو هر پښتون افغان دی بالکل هغه زی پاتې کیدونکو ټول خلک چې څومره دي هغه پښتانه دي افغان یا موږ خو دې کې نسلن خټولې خبره په خپل ځای باندې ډېرې خبرې دي موږ خو بیا کلمه د محمد وایو لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمانان یو پښتانه یو د پجره شریک یو په دې خبره باندې دې خو ډېر غوسه ده بیا به ان شاء الله د سر به خبرې کو ته په دې باره کې څه وې سیدا به مګانا چې ګوره پښتون د پښتون رور دی منګه یو ته وای کنه کلر دی او کبر دی خدا ټول پښتانه سره ورونه دي خو زه دې بې غیرت ته دا وایم چې لکه ته زما مور یاد کی خو چې ورور راته وي خو هغه ستا مور شو لګنه که ته زما خور یاد کی خو بې غیرت هغه ستا خور شو لګنه که زه یاد کما خو هم د خپل خور ته خپل مور ته څوک کنځلې نه کوي خو لږ شانته کې د ادب په اصل کې دا پته شته څه وجه ده چې دا په بار ملکونو ناسي دوی د پښتون د ثقافت نه د پښتونوالي نه خبر نه دي د پښتنو کې عمر نه دی تیر کړی ناس شوي پاڅېدلي نه دي دوی د ګورئ نه پښتون مړ کا په ډنډې ووهه خو هغه دومره باندې خو کنځله بد ګڼي ما ته یو ورځ پولیس والا چې دی که نه ما پولیس والا باندې صرف د دې وجې نه ګزار وکړو چې رالم هغه ګاډی مې ولاړ و هغه ماله راغی کنځلې وکړله او په سرکوشو مې ګزار مې پې وکړو مال که هر څه راسره وشلو که نه مال تا به زه والی وې ډنډه به دا شیشه به دې راته ماته کړې وه خو دا کنځل به دې راته نه کولې پښتون سړی چې که نه چې څومره خپل عزت خیال ساتي هومره د بل هم ساتي او چې چا کې خپل عزت خپل غیرت نه که نه هغه به د بل عزت څه ساتي بس زه دغه صحیح है बस बयान तैयार शो मुंग उर्दू के तैयार हो जाओ अब इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे पदे के जमादा प्रोग्राम दे मुंग पदे के चदे दासे د خپل د کلچر چې سمره نخې دی هغه هم راولو مخله او بیا به د ځینې ملګرو نه چې کوم پوهان دي د هغې نه به تقریرونه موږ کوو او د دې سره سره زموږ سره آرټسټان دي اداکاران دي هغې نه به څه اداکاریانې داسې د پښتو د کلتور څه داسې دغه به کوو او په آخره کې به انشاءالله بیا چې دی خپله خوشحالي چې کومه دغه ده ناوخته چې کوم هغې هغه به انشاءالله کوو درې څلور سیشن به کوو باقاعده چې د مونږ د خپل چې کوم زمونږ رښتونې څیره ده د پښتون رښتونې څیره اصل چهره اصل چې کوم چهره ده هغه به ښکاره کوو انشاءالله او ټولو خلکو ته به ښکاره کوو د چا خلاف نه کوو د چا ته خپل طاقت نه ښایو صرف و صرف د پښتون ښکلی مخ چې د پښتون کوم دی ښکلی شعره کول داسې نه دی پښتون داسې دی بخښنه غواړم ملګرو چې موږ ته تاسو سره چې دی د ستاسو د میسجو جوابونه ورنکړل په دې دپاره چې ډېره بخښنه نو بیا ته څه وی دا چې کومه خبره ده کنځلې منځلې کېږي دا خو ډېره ښه خبره وکړه خو الله تعالی دې دوی ته د نیکۍ هدایت وکړي الله دې دوی پوه کړي نو پښتانه خو ټول دې شي خلاف دي د کنځلو دې خلاف دي خو بس دوی ته بس څه وایي خو الله دې وله هدایت وکړي دې ښه کسانو له څوک چې په پښتنو کې بې اتفاقي پیدا کوي او زما خو دا خبره ده زبردسته خبره وکړه ذبیح الله چې دی هغه ډېر کم چې دی په میډیا باندې خبرې کړي دی خو چې دی زموږ سره دا سیاسي ورکر دی سیاسي منډه تړې هم د والي دي په تقریر کې هم راشي میټینګونو کې هم کښېني نو دا مونږ دا وایو چې یاره په دې کې ځینې خبرې داسې دي چې مونږ د خلکو سره چې کله خبرې کوو نو د هغې مقصد دا وي چې یاره مونږ د دې خلکو کې لږ په دې وجه باندې اوس نن چې سیف الرحمن چې څنګه مونږ ورسره خبرې وکړو د دوی خو اکثر خبرې شوي دی خو زه د ډېر وخت نه پېژنم نو دې سره کم از کم د هلکانو کې ځوانانو کې نورو کې څه نه څه کنفیډنس راځي په دې کې اعتماد راځي نو دا کله کله خبرې کول پکاري هسې دی ډېر ګپ لګوي ډېر مونږ سره ګپ شپ هم لګوي او ملګرو خفه نه شي ستاسو میسیج هم نه دي ویلي خو مونږ دا ناسته چې دا نن سره دې خبرې دپاره وه چې مونږ دلته کې دا یو ځای ما ته موقع میلاو شو دلته زما یو درې څلور ډېر ښه مینوال ناست وو سیف الرحمن ناست وو ذبیح الله ناست وو زما رور ناست وو دوی ناست وو دوی سره ما یې چلو لږ ورسره ګپ شپ ولګو او تاسو سره ملاقات وشي او په دې بهانه باندې زمونږ د یو بل سره ملاقات وشو بیا د قالینو والا دکان ما یار چې چلو قالین مالین چېرته پروګرام اراده مې ده چې قالین ورنوالم نو پروګرام ورته وکړم کېدای شي رعایت را سره وکړي هسې هم دی د خلکو سره رعایت کوي کمبل یې اوس مخکې موسم هم یخ را روان دی که چېرته کمبل مو واغسته بیا هم ورته وایي چې یاره ما خو ستا دپاره پروګرام کړی و که نه اوس خو کمبله راته رعایت وکړه که نه نو دا دې ځکه مونږ چلو زه زمونږ د دې رور چې دی د دې چې دی دا هم لږ غوندې پروموټ شي د دم خبره مخې ته لاړ شي
مونږ نه نور څه کېدی شي مونږ د چا دپاره ښه خبرو وکړو په خندا خبرو وکړو یو بل ته په ړوند تندي باندې زما خو وخته کم شو نو زما تندی غټ ښکاري نو په صفا تندي باندې سړي ته هرکلی وایو هغه سره ښې خبرې وکړو نو دا چې دی په دې وجه باندې مونږ دلته کېناستو تاسو سره ملاقات مو شو انشاءالله پروګرامونه به کېږي ملاقاتونه به هم کېږي تاسو سره به لیدل کتل هم کېږي او د دې درې واړو ډېره مننه یو زموږ رستو رور انعام الله مقدار د شاته هغه لګیا دی نن کیمره کې زموږ فرېمونه صحیح کې دا فرېم لګیا دی جوړی هغه لګیا دی انعام الله ستا هم ډېره مننه د ټولو پښتنو ډېره مننه او د چې کومه خبر وکړه د بله زموږ رورم چې کومه خبر سیف رحمان بھائی او زموږ ذبیح الله چې کومه خبر وکړه هغه خبرې بالکل د ټولو دا خبره په دې خبره باندې اتفاق دی چې پښتون ته دا پښتون دی پښتون ته په سپک نظر دی نه ګوري او سپور سپکه دی نه وایي که موږ سپور سپکه چاته وایو نو بل چاته نه وایو خپل ځان ته وایو هغه تورسري هغه سپین سري چې کوم په کورونو کې ناست دي هغه زموږ میندې خویندې دي موږ له هغې له سپور سپکې نه دي ویل پکار که هغه د لري او که د بري ستاسو د ټولو یو جهان مننه او د دې هم ډېره مننه خوشحاله آباد او بریالي اوسئ السلام علیکم